وی دا چې ما سویلی دی او رد می کړی دی دا مې د باب د خیر خواهی نه کړ. امام بخاری وی زما د خدای په فضل دا یقین دی چې ما به د قیامت پر ورځ د غیبت په ګناه نه نیسي. ما عمر کې د چا غیبت نه دی کړی. دا ګران کار دی. ملایان خو چې کینو نو غیبتونه شروع کړي خپل کور کې چې کینو فلان کې مولا پس دی او فلان کې پس. مقصد یې که د خیرخواهي وي بیا مې یو خبره غیبت هغه ذکر سپکته وای چې مقصود دی بڑا سخکلی پاگا او مقصود دی تحقیر دا غی شخص وی او که مقصود رد دا عمل دا غوی رد دا قول دا غوی رد دا عقیده دا غوی دا پا غیبت کنه داخل دا حفاظت دا دین کہتا او چې مقصود دی پاگا بڑا سخکلی او دا غی تحقیر دی مقصود دی مسلم عالم خلوی خبره ده یو معمولی چړی دا تحقیر روانه ده. وی دا ما چې سویلی دا د باب د خیر خواهی نه بویلی دا لومبی خبره شو. دویم مناسبت تیر باب سره سره دیوی دا چې څومره شعبې د ایمان ذکر شوی دی دا راجی دی سلور خبرو تا یا دا باب دا خیر خواهی دا خدای ندی یا دا باب دا خیر خواهی دا رسول اللہ ندی یا دا باب دا خیر خواهی دا خواص دا امت ندی لکه بادشان حاکمان یا دا باب دا خیر خواهی دا عوام دا امت ندی. نو دا ټول جمع دی په باب د نصیحت کې د خدای د خیر خواهی څه مطلب دی؟ د خدای تنزیح کول د عیوبونه او د شرک نه او د خدای صفات ثابتول خدای لاره چې کوم لایق دی او د رسول الله محبت ته دعوت کول او د هغه اتباع د سنتو د دعوت کول او د خواصو دی چې د بادشاہ خیر خوا اوسېدل او خلق د بغاوت نه منع کول او د عوامو دا چې هغوی د شر و فساد او د فتنو نه بچ کولی. نو د دین څومره شعبې چې دي ایو د دې څلورو خبرو ته راځي دي یا خیرخواهي د خدای ده یا خیرخواهي د رسول الله ده یا خیرخواهي د خواصو د امت ده یا خیرخواهی دا عوام دا امت. نو دا نچوڑ شو دا طول شعبو خلاصه شو. نو دی اخیری باب کے خلاصه دا طول ابواب ذکر کول غواره. تیر باب سره مناسبت را طول بابونو سره اسی شرح تا گوره. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ دنم دا خیر خواهی نصیحت سی غدا مستر دا نصحن نصحن نصیحتن نصوحا ینصحو و نصوحا ینصحو دا باب دا فتحن و نصورنا شرط دا فتحه پاکی موجود دے چاہین یا لام کلمه بحرف حلقی وی دلتا لام کلمه حرف حلقی دا نصوحا نصح پا لغت کی پا دو معنو استعمال اول نصح گندلو تا ہوئی ناصح درزی تا ہوئی نصیحت خیاطت تا ہوئی درزی تو من صحستن تا ہوئی چدا گندل پہ کئی نو من صحا نصیحت ناصح گندون کی نو د لغوی معنی اصطلاحی مناسبت دار چې ته د چا خیر خواو سیږي نو د هغه د عیوب ستر کې
ستر د عیوب دا هغه چا کول غواړي چې ته نصیحت کې نصیحت ته ځکه نصیحت وای چې نصیحت وای ګڼل تا نو تام دا عیوب وګڼل پټ کړل د سترګو د خلقونه لکه بربند ځای چې ښکاري وی ګڼډې نو هغه بربند ځای دې پټ که دویم نصح وی تطهیر تا صفائے تا تنظیف تا تطهیر تا تنقیت دا باب دا دین نصحت العسل اذا صفیتہو شاک میں صاف کرل نصیحت دا شاک صافولو تا وی دا مومونا شاک گرم کے موم تلر کے نو نصیحت تا ځکه نصیحت وی چې دې کې تصفیه او تنقیه راځي د یو سړی د عیبونو نه پاکي چې وروره دا مه کوه نسوار مه اچوه نو دا زه چې هلته د نسوارو نه منع کړم دا ستاسو نصیحت کول غواړم د عدم تقلید دم چې منع کوم دا ستاسو نصیحت کول غواړم چې په شر کې به مبتلا شئ بر آغا طریقہ باندے اسے گئے چی فقہا محدثین و علماء دا امت را روان دی پہ دا دولس و سوکاب او شارحین دا حدیث دا سمر شارحین شی دا طول دا مذہب پابند ہے حافظ ابن حجر شافعی دے حافظ بدرالدین عینی حنفی دے قسطلانی شافعی دے نووی شافعی دے ابن بطال مالکی دے قرطبی مالکی دے نو دا چې څومره حدیث و شرح را رسول دا ټول د مذهب پابند خلق دی نو د مذهب پابند اوسېږه د دې فتنو نه ځان بچ کا هغه لار چې په کوم باندې اولیاء او صالحین او علما تلي هغه لار ښه ده په نسبت د شاذو لارو پسې مه ځه بظاهره به الفاظ غوړ زیړ وي تا بدوکا کی دکا ہر فتنہ او ہر شاز ڈالا آغی تعبیرات کو آگے استعمالے چسو کا حدیث نمانی نظامتے نم دا اہل قرآن کرے اور چس شبی غیر مقلدین دا فقہ پبارک کئی دا شبی اغی دا حدیث مبارک پبارک وی دا عجب دا کم دینا رالا دا بخاری مولا او ترمیزی مولا او پا قرآن کی زیادتی کمیو حدیث مبارکو تا عجمی سازشوی منکرین دا حدیث دی بخاری پور خان دی ترمیزی پور خان دی مسلم وی دا عجب خلق قرآن دا پاره زیاده و کمی دا شان منکرین دا حدیث پا فقه پور خان دی دا ابو حنیفه پا کی چار آوسته دی او دا شافعی پا کی چار آوسته دی او دا هدایه پا کی چار آوسته او دا نووی پا کی چار آوسته دی قطول حدیث تا نقصان نسوله مقسم دی چس شبه دا منکرینو دا حدیث دی پا بارا دا حدیثو که دا منکرینو دا فقه دی پا بارا دا فقه که اغیم زعن لخکلینو مخد اهل قرآن دیم زعن لخکلینو مخد اهل حدیث علکہ اهل حدیث و اهل سنت والجماعت سنت و حدیث والجماعت جماعت تساوا من پا دے غوانو جرو خبر و خلق دو که نو دا تاسو تا گوره دا قرفاهین آئیم که دا فتنه میں اختیارات بس پاہلا روانه چکم باندې فقها روان دي دین پر 1200 کال راسه پتواتر دین نه رسیدل شاذ پسې مده چې سړی دا وایي چې هدايه نقصان نسولي دین ته او دې کتابونو دا چې څومره فقها او کار کړی په زورګونو او په ټول وطن د اسلام کې دا ټول فتنه او دین ته نقصان نسولي نو دا سړی خيار دي که قمقل یا خدا جهان قما قل
حضور مبارک کوئی چې سړی دا وایي چې ټول جهان هلاک دی اول هالکن دی اول هلاک نو ټول امت رسول باندې دا حکم لګو دا مکه دا دین چې مونږ ته رسول قسم دی هر زمونږ د زمانې نه مخکې زمانه غوره وه دا غې نه هغه مخکې غوره وه دا غې نه هغه مخکې غوره او د ټولو دین نه رسول او فقه ضروري ګڼلې ده او تقلید د مذهب ضروري ګڼلې کني افراط تفریط په امت کې پیدا کړه نو احسان یې کړل دا چې څوک کوئی ز مذهب نه مانم دی په مذهب کې مبتلا دی یو ځکه دا چا په مذهب د اهل حدیثو مذهب نه کو نه وته په نومې ځان له اهل حدیث کې قوت تو ورته چې تا د عرف الیدین مثلا شروع کو یا لاسونه برک دی تا په خپل تحقیق کړی نه دا زموږ د اهل حدیثو مسلک او مسلک په یا نفي شو یا شافعي شو بیا موږ دا نوم خپل د ذکر اهل حدیث د حنفیت په نسبت غوړه ده نه حنفیت و ما اهل حدیثي او د خپل کور کې به د جدای نه پا ذکر فقه حنفی فقه شافعی فقه مالکی فقه حنبلی د ټولو بنا په حدیثو دا خدا شناخت د پاره لکه اهل حدیث درې قسمه دي یو غربا اهل حدیث دي یو عام اهل حدیث دي یو مرکزی اهل حدیث دي نو دا مرکزی او غربا مر سره ولې یو ذکر خدا شناخت د پاره کراچۍ کې ما سره سبق مرګره هغه ته به غربا اهل حدیث اوسم شته هغه دي نور اهل حدیث ته غلط وي اس وخه خوري اثر علی او په علاقانو مدرسې ده جامع ستاری وسنو نو علاقانو کې کوڅو غلطیو کینو امام په حد جاری کوي خپل امام یو ځل کراچۍ نه راغلو 400 دیت نو منځ کو نو یې ځان لمونځ کوما یې خل نو کوټه کې ودرېد ای راستم دا وخت زه پېښه مچاغه هدا خلاصي مولا چې اشاره ته حرام ویلي شی چې دې یاد کړل ځکه هغه د ابتدا د صلات نه اشاره کوي تر انتها پورې رکوع کې سجده کې ډېرې خبرې دي ناشنا ناغی دی نور باقی علی حدیث تم خراب فشر کے مبتلا دا نور محمد چاپ دی دا کتب خانہ دے سر نزدی جماعت نو سے بار جوڑ کڑے گلشن اقبال کے مدرسہ را زالتم مرغل ہے لیکن ما سر بلد دی یو زمون دا سبق مرگرو خلان دی درجوک او علمی استعداد موږ ته ځکه سړی خپل مرګري پیژني چې دې څومره په وبو کې ولاړ یا فلان نو دا ستاسو د خیر خواهی ده پاره اصلا چې په غربا اهل حدیث کې داخل شي په مرکزی اهل حدیث کې داخل شي په صوبایي اهل حدیث کې داخل شي نه مذهب حنفی باندې واتأثره د عام مسلمانانو به خیر خواو سیږي د عام مسلمانانو خیر خواهی په اتباع د مذهب کې دا ټیک تک یو عالم د مقام ته رسی چې خاوند د استنباط شي نو مذهب پابندی دا مقصود بالغیر دا مقصود باطن محتاج نو ته به د مسلمانانو خیر خواو سیږي مسلمانان به د فتنو نه بچ کې وقوله تعالی خدای پاک وی اذا نصحوا لله ورسول ما عليهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت ما اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا لا يكون انما السبيل على الذين نو اذا نصحوا لله ورسول هغه مسلمانان چې هغه توفیق د جهاد نه لري
نو خیر ده خو چې ځا نصحو لله ورسوله چې هغې کې دا صفتی چې دی د خدای او د رسول خیر خوا اوسېږي. معلومه دا شه چې د خدای به هم خیر خوا اوسېږي، د رسول الله به هم خیر خوا اوسېږي. د خدای خیر خواهی دا دی چې نسبت خدای ته داسې خبرې څوک ونه کړي چې د خدای د ذات سره نه ښایېږي. د خدای د دین هتک څوک ونه کړي. د خدای او د رسول الله مبارک دا خیر خواهی ده چې څوک د هغې حتی نه کونه کړي، د هغې سنتو ته سپک ونه ګوري، د هغې د شریعت نه مخالفت وکړي. نو خیر خواهی د خدای او د رسول دا د ایمان حصه ده او خیر خواهی د مسلمانانو. ته به د مسلمانانو خیر خوا اوسېږي، فتنو نه به بچ کړې چې وروره دا فتنه پیدا نه کړي، مسلمانانو ته شر مه رسوه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قاسم بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. جرير بن عبد الله البجلي وی قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ما د حضور سره بیعت کړ. دا بیعت علی الطاعات ته پس ته بیعت د ایمان. بیعت مې دا کړو چې زه به مونځ او دروم، زه به زکات ورکوم، والنصح لكل مسلم، او بیعت مې ورسره دا کړو چې زه به خیر خوا اوسېږم د هر مسلمان، چې امت کې انتشار مه پیدا کړي. دلته ګوره قرات ته حفظ په تواتر راغلی، نو دلته کته امام ته د قرات د کسائی وایا، د حمزه وایا، د نافع وایا، د قالون وایا، د ورش وایا، نو دا غلطی ده. ولی قرات متواتره پرېږدی. که څوک وایي قرات د حفظ ویم د رسول الله قرات ولی نه وایم، نو زناونه د حفظ قرات د رسول الله قرات دی. خو د الهدو د وجه نه د تمیز د پاره منصوب دی انسان ته دا قرات د حفظ. من قرات څه وایو د حفظ؟ بخاري کې به راشي. نو من قرات د حفظ وایو. نو قرات د حفظ مطلب دا نه چې د خدای قرآن منوې، نه د خدای قرآن هم دغه دی. یو حاجت ته پاره جماعت ته بهر وځم، نو ښه لاشه څوک ته او داسې جریر میں عبداللہ بجلی دا یو مبارک صحابی دے د حضور په آخر عمر کی ایمان نوڑے، په آخر رمضان کے، نو دا غی مبارک سره شپږ میاشتې صحبت شوه. نو دی چو دی وی ما د حضور سره چې بیعت کوم، نو ما ته دا ویلیو چې د هر مسلمان به خیر خوا اوسېږي. نو دا اوس د دویم حدیث کې د هغې تفصیل دی. خشتمو سردارمو د قوم نبی کریم چې به ولیدل مسکې به شو ورسره فخر. نو بیا وایي جریر بن عبدالله آیه کې مختصر و دی کې پوره تفصیل وی. په کوم راز چې مغیره بن شعبه وفات شو، د سن 50 هجری کې وفات شو. د بصره گورنر د حضرت معاویه صاحب د طرف، نو دی وفات شو. په خواهو ټیلیفون نو تار نو چې زر به بادشاه ته خبر رسېده. او د بصرې د کوفې خلک دا د عراق خلک دی، عراق مرکز و د فتنو، ځکه د علي صاحب او د معاویه صاحب جګړې تېرې شوې، نو دوی کې پټه ګیراوه او شیعګان هم پکې اوسېده. نو د سره دا یاره و همیشه د قومونو کې دا کاری چې حاکم مړ شي نو دوی بغاوت او درز درج او انتشار شروع کړي. نو چې مغیره ابن شعبه وفات شو، نو دی مغیره ابن شعبه جریر بن عبدالله عارضی ځان پسې نائب مقرر کړ. نو دی په منبر ودرېده، خبردار ما د حضور سره دا بیعت کړو چې زه به د مسلمانانو خیر خوا یم. نو زه ستاسو د خیر خواهۍ دپاره یو خبره کوم، فساد ونه کې. زمون گورنر وفات شو، اوس به بل گورنر راځي چې معاویه صاحب ته خبر ورسېږي. نو هغې پورې په ارام اوسېږي، په سکون اوسېږي، په اطمینان اوسېږي.
نو قام دے پاسد فحمد الله واسنا علیه د خدای حمد وی او ثنا وی. حمد ذکر د صفات جمیله او ته وی او ثنا ذکر د صفات د تنزیه ته وی. خدای د شریک نه پاک ته، خدای د مثل نه پاک ته، خدای د جسمیت نه پاک ته. وقال او بیا وی علیکم باتقاء الله وحده د خدای نه یریږي صرف، لا شریک له چې د خدای شریک نشته. والوقار والسکینه او وقار او اطمینان لازم نسی. وقار په حرکاتو کې استم په سترګو کې، سکینت په حرکاتو یعنی بی آرامی مکوی، انتشار مکوی. وقار او سکینت اختیار کې، اطمینان آرام. حتی یاتیکم امیر چې سو پورې بل امیر نی راغله. فإنما یاتیکم الان تاسو لبا اوس راشي. اوس نمرات زمانہ قریبه ده. چودھری کا معاویہ سے اب تک خبر لاشی نا خبر رو لے گی، نوچہ آغا تا خبر رو لے گی زیاد امیر کا. ماں جریر میں عبداللہ عارضی ہو، مغیرے میں شعبہ مشہور صحابی دے. نو دے گورنرو نو وفات شو، نو دے گا چی ابل راشی. حضرت معاویہ سے اب تک خبر رو رسید آغا زیاد رو لے گی. ثم قال استعفو لأمیرکم، دی امیر دا پارا معافی غواړي. دا دعا بعد الموت تراله، دی وفات شوی دی دعا ورلو کې عفو ولا غواړي د خدای نه. انه کان يحب العفو، د په خپل عفو خوښه وه. د بجاني سره خطاکار سره د معافی معامله کوله. نو تاسو مله د معافی سوال وکړئ. ثم قال بیا وی دا ګورې زه چاپلوسي نه کومه د بادشاه یا د گورنر، چې کني دا د حکومت سړی مزه د حکومت سړی نیم نه چاپلوسي کوم، خو ما د حضور مبارک سره یو بیعت کړو او بیعت کې مې دی راته ویلي فشرط علی والنصح لکل مسلم، په مې دا شرط کړو چې ته به خیرخوا اوسېږي د هر مسلمان. او فبایعته ولا هذا، ما ور سره په دې شرط بیعت کړی دی. ورب هذا المسجد، زما د دې جماعت په رب قسمی، انی لناصح لکم، اے قوم زستاسو خیر خوایم، دا ذکم د انتشار نمانا کوما، دا چاپلوسه پا غرض نه بادشاہ زما خیر خواهی مقصد دستاسو. نو انی لناصح لکم، زستاسو خیر خواهیم. ثم استغفر و نزله، استغفار ځان د پاره موست او امیر د پاره دا یې چې کوم وفات شو. و نزل و راکو شو د منبرنا. نو دین نوم د خیر خواه ده، خواهی ده تا با خیر خواه اوسیگی ده امت رسول، چه امت رسول کسو که انتشار پیدا نکی، فتنوں کی مبتلا نکی، افراد تفریح و جنگ جگڑ پکی پیدا نکی. حافظ ابن حجر وی امام بخاری دا سے کمال کی چی دا ہر باب پا آخر کے دا تی حدیث روی چی آخریت تا اشارہ. نو دا آخر کی رالا دا آخری روز و دا جن دا مغیرہ چی وفات شو. او مولانا زکریا سے بوینا دے مرگ تا اشارہ کی دا آخری باب کی، آخری دا موت ذکر راغ یوم مات المغیرہ. نو دیتا تا دا ہر باب کی ختمی کی دا غٹ کتاب. نو آخری دا سے حدیث روڑی چی دا مرگ خبر ای پاکی تا تخی چی گوری آخری فیصلہ دا مرگ دا زان نایر نکی. ذکر پڑھنبی چی بدل وحی کی منگ باب ختم کرو. نو آخر کی دو فکان ذالک آخر شعر حرقلا، دا حرقل آخری معاملے. حافظ ابن حجر وی دا براعت الاختتام دے او دلتا ما آخری خبر دے. او مولانا زکریا سے وی چی دا مرگ تا اشارہ چی حرقل آخری مسئلہ پا دیوا ختم شو، دا غن توقع دا ایمان نو او دے کے دا موت ذکر ہوا. وصلی اللہ علیہ وسلم. کتاب الایمان گران کتابو دا نور بزیاتو خواہ نو گو رہے بوس انشاءاللہ. چاوی پا شامی کی رشتیا دی چی دی لکلی دی چی پرا کوٹو بول باندې قرآن شریف لکل لواد
دا څوک نه وای. دا ګوره دا د غیر مقلدینو اعتراضات دي. دا به وایي چې په وینه باندې جایز کړی هلکه که دا بل چا وی نو وی به تاسو پاړوای ما ځکه هغوی وینې ته پاکوي غیر مقلدین بغیر د حیض د وینو نه دا ټوله وینه پاکوي او ډېر غیر مقلدین دي چې د ماشومانو هلکانو امتیازو ته پاکې وي نو چې پاک شو نو لیکل پسې وي او که چا لیکلي مونږ خو د هغوی تابع نو غلط ته غلط وایو یې د باب د علاج نه لیکلي علاج خو پس حرام هم کیږي لکه حضور مبارک د امتیازو سکلو حکم کړو چې امتیاز سکل د اوښانو کړو کړه نو د باب د علاج او د شفا نو که داسې یو فقیه لیکلي چې په د یو حکیم ورته دا ووایي چې د یا عامل ورته دا ووایي چې دا علاج دا دی چې په وینه باندې ولا په تندي کلمې ولیکې یا یعنې څه وظیفه یا په امتیاز ولیکې نو دا باب د عملیات نه وای دا خو نیمه کلمه ذکر کول دی او نیمه نه ده که یو سړی راشي چې قرآن شریف کې خدا حکم دی چې مونځ مه کوئ ځکه ولا تقربوا الصلات نو دا صحیح ده هلکه مخکې وروسته ورسره وګوره نو دا داسې اعتراضات یې د مخکې وروسته نه یې حذف کړي او منځ کې اعتراض شته هلکه صرف دا دی که په شامي کې نورې مسئلې هم شته کمزورو ته یې کمزورې وایو زمونږ خو ایمان نه دی راوړی په شامي کنړ ملا وستار شاګرد کنړ ملا څوک یادوي زه خو کنړ ملا د خوش طبیعتۍ نه وایم کنړ ملا باجوړ ملا دیر ملا زما څه شخص خو نه دی مراد نه زه پېژنم کنړ خلک خو زما ماماخین ګرځي ځکه زما د مور د طرف نیکه د کنړ لوی عالم نو چارسده کې هغه سبق ویلو نو بیا چې پخوا خو مدرسې نه وې نو زما والد صاحب ورسره شاګرد او تره مې هم شاګرد نو د نیکه سره مې تعلق و نو هغه استادی شاګردی په وجې زما پلار د پاره د هغه نه لور وغوسته د کنړ مولوي صاحب هلته به یې کنړ مولوي صاحب نو هغه والا ورکړه نو زما د مور مې د پلار د استاد لور ده په دغه حیثیت زمونږ رشته ده کنړ سره نو کنړ او باجوړ او دیر دا خو داسې ادم څه خاص شخص خو زما نه مراد او کنړ ته تللی د نیکونو سلسله هم قندار ته ده قندار نه راغلي د جلال آباد نه مخکې د سیند په غاړه علاقه سره هغې ته څه وایي لالپورې ته راغلي اتم نیکه مې او لالپورې نه بیا چارسدې ته راغلي ځکه دا مجاهدین په دې سلسله کې داسې راغلي نو قندار ته مې د پلار د پلارانو سلسله رسېدلې ده او کنړ ته مې د مور د پلارانو سلسله رسېدلې نو زه کنړ ملا نه پېژنم کنړ ملا خو زما ډېر شاګردان دی د کنړ والي مې اوس شاګرد دی دې ځای سبق ویلی دی کنړ کې مولوي عبدالهادي صاحب د دې ځای فارغ دی هلته والي دی محمد رسول الله ما د لا اله الا الله سره نه دی اورېدلی فضایلو کې صرف لا اله الا الله ذکر وکړه که دا کار نو شو دا ګډ بالالو دا خو نظر دی نظر خو چې وی که اوس پې واجب دی چې کومې پورې ګډ ملاویږي نو پیسې به نه ورکوي ګډ به ورالي چې د دې وجې نه نظر هم نه دی په ابتدا کې ولې نظر کې دا به درله راشي چاوی اسلامی امارت د تبلیغیانو مشر ولې وکړي لاړ شي تپوس وکړي زه د څه خبره زه د امیر المؤمنین یم یا د جلال آباد والي یم چې ولې وکړي زه د څه خبره غل چې غلا کې نیولې شوي سفارش یې څنګه دی مه کوه سفارش موردی که مقصد داوی چې اصلاح لپاره یو عالم سره تعلق وکړي نو خیر دی
ذکر در توخی وظیفه در توخی خو چې کوم مسنون وظیفه او قواعد د شریعت سره برابرې استغاثه بغیر الله ني سید الکائنات عالم غیب نه غني حاضر ناظر نه غني او غاسکاری چې صحابهونو نقلینو ټیکتا او کاسی او رواجی نو یو پیر به یو سوی بل سوی بل دا غي په نسبت د ما دا فخر چې موجوده او حالاتو کې تبلیغ والو سره وګرځي نو خدای پاک به اصلاح مو کی او نشر اشاعت د دین به مو کې اتباع دا تقلید د اتباع او تقلید کې فرق کول دا فرق نشته په قران او په حدیث کې وإذا قيل متبعوا معنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليها آباءنا نا ألفينا عليها آباءنا کې اتباع وای نا غي سره څه دلیل اوسه اتباع او تقلید یو معنا دا دې ځان له فرق جوړ کړی دی نه د په قران کې شته نه په حدیث کې شته نه په لغت عربي کې شته تقلید او اتباع د چا قول منل په حسن ځوان او اعتماد په دیانت دا چې موږ د قول منو ځکه دا نیک سړی دی او موږ ته د خدای او د رسول خبر را رسوي که دلیل باندې پیغام او که نه پیغام نو دې ته اتباع او تقلید وایي ښه کته وای چې زی په دلیل پیغام نو به دا غي اتباع ولیکه به خو دلیل پسې دا چې شخص ته پکې راوسه اتباع دغه تخریج خاوند نو ټیکتا او که دلیل نه پیژنه نه به او هر غوړي کدینه تاسو کې اخر هر مسله کې بستا اخري اعتماد په یو شخص راضي دغه په دیانت دغه په تقوا موږ د بخاری شریف حدیث ته صحیح وایو دا ولې وایو دا راویان په خپل تعالی دلی خنا اعتماد هم دی په تقوا او په علم د امام بخاری چې یاره دی یو راوي ته قابل اعتماد وای حدیث ته صحیح نو دا به صحیح اعتماد مسله والا نو چې څنګه موږ په صحت د حدیث کې اعتماد کوو په امام د حدیث نو دغه شان په مسائلو فقهیو کې اعتماد کوو په تفقه د یو عالم داغه په دین داغه په علم داغه په تقوا مې اعتمادي چې دا دې سم مسله راو باسي ان شاء الله دا سیدا نو داغه خبره ممنله د پاره د اتباع د رسول الله مبارک په حسن ځوان التقى معنا تخلي په خپل عقل شارع په حیثیت نه هغه یو اختم د دین زیات نه ده نو تقلید معنا د یو عالم قول
داغه په علم داغه په تقوا باندې د اعتماد په بنیاد داغه خبره منل د خدای او د رسول الله کلام په وضاحت کې او په استنباط د مسائلو کې د حدیث او قران نه دغه ته تقلید هم وي دغه ته اتباع هم وي. نو چې څنګه مونږ په حدیث کې تقلید کو په صحت او په ذوق کې نو دغه شان په معنا کې هم کو. دا واجب خبره چې صحت د حدیث کې تقلید او اتباع راشي او ضروری شي او په استنباط د مسائلو کې د دې حدیث نه به تقلید ناروا دی. و دا اتباع او تقلید فرق دا غیر مقلدین کوي، فرق نشته. نه قرآن کې شته نه حدیث. قرآن کې ټول اتباع د کافرانو ذکر دی، هغوی په دلیل پسې روانو یې سره کم دلیل بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. او خدایم تقلید مطلقا نه دی منع کړی، وی ولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. د مور پلار تقلید سے مطلقا منع نه دی. یوسف علیہ السلام وی اتبع ما څنګه ملت آباء ابراهیم و اسحاق و یعقوب، زه د پلار نیکه په طریقه پسې روان یم. یوسف علیہ السلام. نو دا فرضی خبرې د خلقو د دوکې دا دوکه ده. تقلید جدا شي، تاسو اتباع وکړه ما په دلیل، ته دلیل پیژنې دروغجنه. او تقلید او اتباع کې فرق دا راته چا ښودلی دی؟ غیر مقلد راته ښودلی. نه په قرآن کې دا فرق شته نه په حدیث. ته قرآن او حدیث منې نو حدیث کې خدا فرق نه ده. مونږ ته هغه حدیث وښایه، مونږ ته قرآن آیات وښایه چې تقلید جدا شي د اتباع جدا شي. دا راته وښایه نو منو یې بلکل. او که نه دا فرضي خبرې کوې نو ولې امت کې په دروغو مبتلا کوې زناوران؟ ما خوب لیدلی چې شنې جامې مې اغوستې دي. امید دې دا د جنتي کېدو علامه ده، خو د مرګ تیارې وکړه. تقلید و اتباع د ځانه خبره. زه تقلید نه کوم، اتباع کوم. فلان کې د کوم ځای فارغ دی، زه دې څه خبر یم؟ تپوس دې کوې؟ ما ته خلق نه دی معلوم، نه عالم غیب. امام ابو حنیفه زمانه کې تصنیفات دا خو د پخوا ما ته د ابو بکر صدیق صاحب کتاب وښایه، د عمر فاروق کتاب راته وښایه، د حضرت عثمان ذوالنورین راته وښایه. هغه زمانه کې تصنیفات تالیفات کمو، اقوال به چې رستو علماء راجمع کړي. امام ابو حنیفه خپل فقه اکبر لیکلی دی، خو دوه شاګردانو ته نقل کړی. او یو فقه کې کتاب لیکلی نوم یې کتاب الرأی دی. نو دا موږ د عربو کې د یو استاد نه اورېدلو چې احناف ته اهل الرأی وایي، رأی فقه ته وایي په پخوانۍ اصطلاح کې. نو هغه کتاب لیکلو نوم یې کتاب الرأی. نو پخوا به د اصطلاح و هذا رأینا، دا زمونږ رأی ده، دا زمونږ فقه ده. نو په هغه رأی باندې مشهور شوي دي. کتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله تعالى وقل رب زدني علما. یو څلور مباحث ته خیال لرئ د کتاب العلم با آغاز کې. اول وجه د ترتیب او مناسبت او مداربت د کتاب الایمان او د کتاب العلم. کتاب العلم ایمان پسې ولې راوړي؟ دیم تعریف د علم.
درې مراد د علم نه دلته کې څلورم حکم د علم قلم بے خبره چې د کتاب العلم او د ایمان ربط سره ردوم یاد داره چې اول خیر د اسمان نه نازلیږي هغه وحی الهی ده او اول مطلوب د عبدنا ایمان بهذا الوحی ده د ایمان نه پس درجه د اعمالو د او تقاضې د ایمان دي و اعمال علی کی دیشی چې علم داغه حاصل شي نو علم د اعمالو نه مخکې ناول وحی نازل شو بے ایمان بهذا الوحی راغی بے علم راغی بے اعمال لال او اعمالو کے اهم عمل منز دے صلات اور دا صلات مقدمت طهارت نو دا پتے ترتیب ذکر کردے اول ایمان بے علم بے طہارت بے صلات دے وجہ دا ربط شو اور دا سے کمال اکڑے چھے و آیات ذکر کارے کہ اول ایمان دے بے علم دے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اول ایمان شو بے علم شو دیمہ مسئلہ دا علم سے تعریف تے دا علم پر تعریف کی سواللس اقوال دا علماء نقل لے بلکہ آخر کی وئی کہ تعریف دا علم گران دے ذکر ہر شے پا علم معلومی گی نو علم بپس معلوم ہے یہ مثال دا نور و دا سرور دے وسلم کیوئے فهو كالنور والسرور نعم تنقیع حقیقتی عسیر جدا نور اجلاد بدیہیات دے اور سرور اجلاد بدیہیات دے خصو کی تعریف نشی بیانوں لے نو علم اجلاد بدیہیات خسر گن شیر ہے اور تعریفی کی دینشی لکہ دا نور اور دا سرور چاہتوے نور ستوئے اور تعریفی نشی بیانوں اگر سوال لس اقوال نسو کی عدولی شی نفت سفیدشت و دا منطقیانو ندری تعریفا نقل لے اول حصول صورت الشیء فی الذہن حصول صورت الشیء فی الذہن دا مقولی دا اضافت نے کئی یا الصورت الحاصلت من الشیء فی الذہن الصورت الحاصلت من الشیء فی الذہن چیزا مقولی دا کیف نش
یا الحالة الادراکیت بنا دا تعریف پدید چه علم و معلوم یو ده فهما متحدان حقیقتا متغایران مفهوما ذکر دا صورت رو باسی داغی پنیز علم متعلق کی گی نا معدوماتو پورے نو صورت معدوم لرو باسی نو داغی سر علم متعلق کی اہل حق سوئی متکلمین هي صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیس نا پشر قائد کی ہوئی صفة توجب تمیزا لا يحتمل النقیس اہل حق وی دا صفت دا عقل یا فعل دا عقل عقل ستاوی چه علم فعل عقل وی قوة مودعة فی القلب من شانها الانجلاء یا غریزة فی الانسان من شانها الانجلاء الانجلاء فعل للعقل او صفت للعقل على حق وی علم صفت للعقل یا فعل للعقل او عقل یو ماده غریزه را قوت ده په انسان کی چه محال قلب ده اگر اللہ پیدا کئی عقل پخپل علم نہ دے علم صفت دا عقل یا فعل دا عقل عقل ستوی قوة مودعة فی القلب من شانها الانجلاء یا غریزة فی الانسان من شانها الانجلاء علم دو قسم ده یو علم ده چه تعلق ده که تکوینیات سر لري الوگان ٹیپر معدنیات طب بیمارے انجینئرنگ اور دویم علم ده چه تشریعیات سر تعلق لري عقیده بدیسی عمل بدیسی اخلاق بدیسی په اصطلاح د شریعت کې چې کوم علم تعلق د تکوینیات سره لري د تکسب وایي دغه کې خدای فرق نه کړی د مسلمان او د کافر دروازه هر چا ته کولو کړی دا اما دنیات علم د ټیپر علم د مولو علم د کارخانو علم او دویم علم د تشریعیات ده معرفت ما یجب لك وما یجب عليك معرفت النفس ما لها وما عليها معرفت حقوق الله وحقوق عباده دیتا علوم تشریعیه وی دا مختص دی انبیاء کرام پوره او مسلمانانو پوره دا خدای خاص بندگانو تو ورکه
دلتا دا علم نکم وغد چه دا فضائل ذکر کئی دلتا دا علم نمراد علوم تشریعیه دی چکم مختص دی انبیاء پورے او مسلمانانو پورے او تعلق دا عقیده او دا عمل او دا اخلاق سره لري دا روح انسانی سره موضوع انسان من حیث انه خلیفۃ الله فی الارض حیوان ناطق نه دا چې څومره فضائل ذکر دي دا دغه راځي دي دغه علم دا بعض قمخل چې فضائل دا علم دي په سکولونو کې لیکلي او راځي وي انجینیرینګ ته ډاکټرۍ ته علم زراعت ته نه هغې ته کسب وي د هغې تعلق د حضرت خلیټې سره دی او د هغې موضوع انسان حیوان ده او زمونږ د علم انسان خلیفۃ الله فی الارض دا درې خبر ختم امام احمد صاحب آسان وي او العلم ما جاء من فوق علم هغه چې د باران راغلی باران وحی الهی ده او د انبیاء کرام علوم دي العلم ما جاء من فوق علم هغه چې د باران راغلی وحی او متعلقات دا وحی نمراد دا پا بخاری کی او پا مسلم کی او دا شریعت پا کتابونو کی چی دا علم فضیلت راشی او دا عالم مقام ذکر شی نمراد تینا دا علوم نبویہ علوم فوقانیہ دی چی تعلق دا تشریح سر لری اگا علوم نا چی تعلق دا تکوینیات سر لری دا درې خبره ختم سلورمه اشتغال بالعلم څنګه دی نو دې علم تشریعي کې دوه مقام دي دوه درجې دي یو هغه درجه ده چې موقوف علی د ایمان او د عمل له ایمان خو چې لرې نو اول به په علم لرې بیا به ایمان لرې نو دا ضروری دی او فرض دی او مقدم دی علی کل شیء دا علم حکم مطابق دا معلومی دایان لره معلومی که فرض ہو نو علم فرض دے لیکن دا منز فرض دے نو دا منز علم فرض دے صوم فرض دے نو دا صوم علم فرض دے ایمان فرض دے نو دا ایمانیات علم فرض دے نو حکم دا علم تابع دا معلوم بھی ناغا علم چی موقوفن علی دا ایمان او دا صلاة او دا زکات دا فرض دے او مقدم دے علی کل شیء دی حدیث کی چی ذکر کی گی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمات نمراد تینا دقا علم دے چی موقوفن علی دا فارد صحت دا ایمان او دا عمال دا منطق علم تنن مراد نقاضی مبارک دویم درجه زائده ده زیاد تحقیق کول په ایمانیاتو کې زیاد تحقیق کول په مسائل د سوالات کې د زکات کې حج کې روزه کې تاسو هغه دویمه درجه کې علم زائد کې پس تا فرض علم نه د دې حصول څنګه ده
نو د دې علم زائد د ضرورت نه پس عالمان په دې کې درې لري. حضرت امام احمد ابن حنبل وی چې اشتغال بالجهاد غوړه ده د اشتغال بالعلم زائد نه. کتابونو د وینا په نسبت جهاد غوړه ده. لکه دې ته سنام الامر ویل شوی دی بلندی د دین او عزت د دین. امام احمد سے وی اشتغال بالجهاد ورد د اشتغال بالعلم زائدنا. حضرت امام شافعی وی رحمه الله او اشتغال بالنوافل وبالعبادات ورد د اشتغال بالعلم زائد. لیکن انسان کو عبادت لا پیدا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. دا علم هو وسیلہ دا عمل مقصود دے. العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. علم وسیلہ شو عمل مقصود دے. اشتغال بالمقصود غرض دے اشتغال بالعلم زائد ناوی وظیفے کوا چیلیو باسا اعتکافون کوا روجینی سپا نسبت زائد علم خو پخپلا سنگا لوی ملا دے. امام نووی سے بد جمعے پشپا خوب نکو ټول شپه به درود شریف وي. او وعده نه کړه. نو شوافی وی اشتغال بالنوافل والبالعبادات ورد د اشتغال بالعلم زائدنا. ورد دائما درجه یاد لاره دائما درجه. حضرت امام ابو حنیفہ و مالک سے وی نے اشتغال بالعلم زائد ورع عمل لے. دا جہاد نم ورد چی فرض عین نی او دا عبادات و نم ورد دا نوافل و نداخل چی اشتغال بالعلم زائدو کے. شوافی دوئی علم پخپلا یو مطلوب عملی دے یو عمل قلبی دے دا جنس تا عبادات ہونا دے. اشتغال بالعلم دا اشتغال بالعبادت تے حقیقت. دلیل ایسا دے دلیل دا ہے چی حضور مطالبہ کی دا علم وقر رب زدنی علما. دو امامان امام ابو حنیفہ و مالک وی اشتغال بالعلم زائد غرض د جہاد کے فرض عین نی اور دا عبادات و نفلیونا. شافی سے اشتغال بالعبادت غرض گنے. احمد سے اشتغال بالجہاد. احناف و مالکان اشتغال بالعلم زائد غرض گنے دا طول عملنا. دا سلور خبر میں ارتا ذکر وجد ترتیب تعریف دا علم او دلتا مراد بالعلم او حکم دا علم. دا فضائل او سم آیتون چی دی دا تعلق دا علوم و تشریعی او سم الطریقہ چکم دا انبیاء و کرام علم دا ٹھیپر و علم نا دا لوگانو دا قسمون از دا کولنا دا لارو جوڑولو نا ایت تکوینیات بائی
باب فضل العلم فضیلت دا علم کم علم ما جاء من فوق کم علم چې تشریعیات سره تعلق لري کم علم چې د روح انسانی سره تعلق لري کم علم چې موضوع انسان من خیس خلیفۃ الله فی الارض هغه علم چې د عقیدو سره د اعمال او اخلاق سره تعلق هغه علم چې پاغه انسان دی او انسان په مسلمان دی باب فضل العلم فضیلت د علم خدای پاک وایي یرفع الله الذین آمنوا منکم او چتی په درجو کې هغه خلک چې ایمان لري او الذین اوتوا العلم او به خصوصا چې چاله ورکړي شوی د علم درجات پسو درجو او چتول غواړي نو مؤمن مو چت او به په مؤمن کې اهل علم چت او الله بما تعملون خبير خدای ستاسو د عملونو خبردار نو د علم د یو عمل قلبي وي د علم په درجه په اعتبار درجات د انسان چت ځکه د علم یو عمل قلبي دی او د دې عمل نسو خبر دی والله بما تعملون خبير خبير علم د باطن ته وي نو ستاسو د باطن حالات او خدای خبر دی او خدای وی وقر رب زدنی علما رب زما زیاد کې علم زما نو دوار آیتونه دلالت پدې کې چې علم بهترین شی دی ور امام بخاری د احناف ورې خوښه کړل چې اشتغال بالعلم زائد دا بهترین عمل دی ځکه خدای د علماء درجه اوچته یادوي د مؤمنانو او خدای خپل پیغمبر ته دعا چل خای چې مان همیشه سوال کاوه چې خدا علم می زیاد سره چې نبی کریم عالم الناس دی او بیا هم دعا کړي معلومه دا چې زیادت په علم کې دا مطلوب د شرعت که مطلوب نه وي نو دته به دا دعا ولې ښودلې کېده نبی کریم خو د علوم عالم دی چاہتا دا ایمانیات او دا اعمال و علم نینو چاہتا بھئی او دا غی باوجود دا دعا کوا وقر رب زدنی علما اس یو درو خبر تخیال لرے دے باب کے آیتونو کی اولا دا چی دلتا فضل العلم بھئی بے رست بے فضل العلم ذکر کرے یا دو پانے رست تاثر کرے باب فضل العلم پاتل سما صفا دلتا فضل العلم دے بے پاتل سما صفا فضل العلم بیار دی فرق سے دے آخو تکرار دے اور تکرار شنیع دے طالبانوں پہ اصطلاح کی نسو علماءوی دلتا فضل پا مانا دا خیریت سارا دے چی بہتر دے علم اول تا پا مانا دا کسرت دا نفع سارا دے چی نفع دا علم دیر دا دلتا مانا دا خیر شوا علت مانا دا نفع شو یا دلتا فضل لاجی دی خاوندانو دا علم تا چی علماء دی اول تا فضل لاجی دی خود علم تا چی صفت نو دلتا فضل دا موصوفینو اول تا فضل دا صفت ذکر دی دریما خبره او دا واضحه ده ګوره